اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو قربا زید الله بنگش تاسو ګورئ باسین ټي وي او د باسین نیوز سټوډیو. نو نن موږ په هنګو سیاست باندې خبرې کوو او د هنګو سینر صحافي نوموړی صحافي او د پریس کلب بانی هم دی اسرار احمد ورکزی. السلام علیکم اسرار صاحب. وعلیکم السلام. خیر جی تاسو خیر؟ بالکل جی ټیک ټاک. ډیره مننه په دومره د لنډ تنګ وخت کې تاسو ټایم ویستو زموږ د مسجد سټوډیو ته راغلي تاسو جي. نو دا د هنګو سیاست باندې څه خبرې کول غواړو او عوام سره نیغ په نیغه سیم تاسو ګوري. صحیح دی. نو مهرباني اصل کې خبره دا ده سیاست د هنګونه د ټول ملک څه کوم پوزیشن جوړ دی، سیاسي کوم حالات جوړ دي، کومه سیاسي مایوسي پیلاو دی، په داسې حالاتو کې د هنګو سیاست نه ته په د صوبې سیاست هم نه د ملک سیاست باندې څه نشي. هره پارټي لګیا دی خپله خوري کوي، کوشش کوي چې یاره زه مخته راشم، خو لا چا پلان داسې نه دی کړی. هغه یو پلان کړی هغه مطابق زه راځم. نو هنګو کې هم داسې چهرې شته، خو فیلحال دا هنګو ته هم دا پوزیشن نشته چې یاره هنګو کې به کومه پارټي مخته رسي، چوک به چوک سره اتحاد کوي او کومه پارټي کوم کسان په کومې پارټي کې دي دا پته هم یا سمه نشته. خو د پارټو پوزیشن دی او جی آی دی، مسلم لیگ دی، پی ټي آی دی او جمع اسلامي دی، نور داسې پارټیان شته او ان پی دی. خو لا اوسه پورې لکه دا پلان نشته چې یاره زه به دا سیټ څرنګې ګټم. او بل ورکزی سیټ تاسو ته پته ده، ورکزی سیټ هم په هنګو کې زم دی، نو سیټ یو دی. بالکل. نو فیلحال لکه دا خبره قبل وخت دی. بالکل ډیره مننه جی. دغه یو بل هغه دی چې د تاسو د الیکشن باره کې څه خیال دی؟ د جنوري کې د الیکشن وشي لکه څنګه تاسو ته ما ذکر وکړو سیاسي مایوسي پیلاو دی. نو بل څه کوم حالات جوړ دي، الیکشن کمیشن څه کوم اعلان کړی چې په جنوري کې الیکشن دی اخري کې، خو الیکشن کمیشن دا اعلان نه دی کړی چې جنوري کې په کم ډیټ باندې الیکشن دی. ډیټ اناونس نه شوی او نو د شیډول شوی دی. لکه څنګه بعض پارټیان دا خبره کوي، دا حقیقت دی. جنوري کې ډېر زیات سړی وي، سخت سړی وي، بلکې لارې بم باندې بعض داسې ځایونه وي چې هغه کې هغه واورې پرېوځي. نو هغه د وجې نه به مطلب دی چې الیکشن ماته هسې پکار خو دی، ماته په نظر نه رسي چې الیکشن په جنوري کې مشکله وه. او بل جي دغه د هنګو د سیاست پوزیشن څنګه دی دا ګټنه والا کنه سیاسي پوزیشن لکه څنګه تاسو ته مخکې ما ذکر وکړو، سیاسي خبرې یا پوزیشن خودن څه کم پارټي یا کم امیدوار و کم سره مقابله کوي، ایم بیګان دي، ایم ان ګان دي، سیاسي چهرې دي، خلک نوي پکې وروتلي، څه څرګند دي او څه یا پټ دي نور هم راځي، څه آزاد امیدوار دي، څه قومي طرف نه قوم طرف نه وروتي دي، څه پارټو طرف نه وروتي دي. خو لکه څنګه تاسو ته ما ذکر وکړو یا پوزیشن واضح نه دی. ګټه باید لکه دا دې باره کې اوس نه شوی ته نږدې شي، نو بیا به تاسو ته د سیاسي حالاتو سیاسي پوزیشن ګټنو نه ګټنو او مضبوطي او کمزوري د پوزیشن دا به تاسو ته ښیي. او بل جي دغه پرویز خټک په باره کې تاسو څه خیال دی چې دا به وزیر اعظم جوړ شي؟ خټک وزیر اعظم خو بېګر ته وزیر اعلی نشي جوړ دی. وزیر اعلی خبره لکه دا صوبې وزیر اعلی خبره ته کوي که نه، او اوس خو نشو تیلی، ما خو ذکر درته وکړو. او دا خبره اوس خټک صاحب کوم دی که نه، هغه اوس ګوره پی ټي آی نه لاړو، نو هغه اوس خپل پوزیشن وګوري چې یاره ما پوزیشن ښه دی ښه نه دی، دروند دی پوزیشن، ما کمزوری مه دی پوزیشن. او دا دی که صوبې دپاره ښه و، صوبې عوامو دپاره ښه و، صوبې خلکو دپاره ښه و، داسې کارونه یا هغه څه کړي وي یا داسې هغه څه پلان وي صوبې دپاره ښه والي دپاره، څه بېروزګاري ختمه شي او یا داسې ترقي څه داسې کار وشي عوامو دپاره غریبو خلکو دپاره، بس دا هم کېدای شي بیا څه هغه وزیر اعلی راشي. او بل جي د آخري سوال دی، د حلقه بندیانو باندې خبرې شروع دي چې کمیاب پکې راغلی دې باره کې تاسو؟ حلقه بندیان یې بالکل دا الیکشن کمیشن اعلان کړی، حلقه بندي کومې دي بعض ځایونو کې ملک
زیاتوالی کړی، بعض ځینو کې کموالی کړی دی، خو موږ علاقې کې ما خیال کې پکې کمی شوی دی. یو خو د اورکزۍ سیټ خاصې مخکې نه کم و، او دې کې هم کوم چې پی کې کوم سیټونه دي دې کې هم سیټ کموالی پکې راغلی. خو افسوس خبره دا دی څه لا اوسه پورې د هنګو کوم سابق امینګان دي یا ایم پیګان دي یا مشران دي د علاقې، هغو مخته نه دي ویلي، هوازې نه یې ورته کړی چې یاره دا ما دا سیټ دا کمی ویلې ابدي خو د ما پوره دی، ابدي خو د اورکزۍ هم پوره دی، ابدي لحاظ سره که خبره وکړي که نه ابدي بالکل پوره دی. نو کموالی بالکل په کار نه دی ویلې ځکه د خلکو مسایل پوره کېدی نه شي، د کوم خلکو مسلې دي دا دې سره زیاتېږي کمیږي نه. نو په کار خدای سره عوام راوچت شي، بلکې مشرانو ته په کار دی، امینګانو سابقه کوم دي یا سابقه کوم منتخبو امیدوارانو امینګان امپیګانو مشرانو هغو ته په کار دي سره اوچت شي، یو خبره جوړه کړي چې یاره د موله سیټونه کمیږي، ولې کمیږي، په څه وجې کمیږي. ابدي د هنګو هم پوره دی او ابدي د اورکزۍ هم پوره دی. بالکل ډېره مننه. او بل چې تاسو د اخره کې یو پیغام څه ورکول غواړئ عوامو دپاره؟ د قوم دپاره بس دا پیغام دی چې سوچ سمج سره د خپل ووټ استعمال وکړي. لکه کوم د ملک یا د صوبې یا د خپلې حلقې به زه ذکر وکړم، خپل ضلعې ذکر زه وکړم. عوامو باندې ډېر سخته مایوسي دی، بېروزګاري دی او سخته مهنګایي دی او خلک په مسلو کې خښ دي. نو که دا دې مسلو نه راوچتونه پر داسې منتخب کسان راولي، ووټ استعمال صحیح وکړي، نو کېدای شي که د څه خیر پکې جوړ شي. نو موږ قوم ته دا هغه دی چې تاسو روان الیکشن کې داسې خلکو ته ووټ ورکړو چې تاسو ته په کار راشي، او کوم څه خلک ایم این ای یا ایم بی ای جوړ شي هغو ته مونږ دا ریکویسټ دی چې که تاسو بیا د مسلې حل کوی نه شو نو بیا عزت سره بیا سړی استعفا وکړي، دا بیا بهتره وي. بالکل، او ځان ته کېني که نه. بالکل. او ډېره مننه اسحاق صاحب، مهرباني تاسو باندې بیا به در راوړو. بیا به شکریا تاسو د ادارې طرف نه تاسو ټولو شکریا، ډېر مهرباني. ناظرینو د تاسو په سکرین باندې ما سره ګورئ دا سینیر صحافي اسرار احمد اورکزۍ، دا خو ضلع نه خود چې صوبایي او ال پاکستان لګه دا واقف دی، ښه سینیر دی او زموږ د هنګو پریس کلب بانیم دی. نو انشاءالله اوس موږ اجازت غواړو او ښه پروګرامونو سره موږ راځو بیا، لکه د علاقې مسایل شو او عوامي مسایل شو، تجزیې شوې، تبصرې شوې، سیاست باندې خبرې شوې. نو نمبر په نمبر به موږ سینیر کسان او ملګري به راغواړو او تاسو سره نیک باندې خبرې کوو. نو اوس موږ اجازت غواړو، د الله په امان. شکریہ.